درې ورځې پس یو بل شهید چې دی هغه خپل کور ته حواله شو. تاسو ته به لاندې ښکارېږي دا یو بل شهید دی. د دې نه مخکې چې دی 12 کسان دي چې هغه خپلو کورونو ته حواله شو. درېیمه ورځ پس چې دی دا بل حواله شو. دی څنګه حواله شو؟ دی خپلو ملګرو لیدلی چې دی شهید شوی دی. دا بیا هم اسپتال والا چې دی نه ورکولو. اسپتال والا نه ورکوو نو هغه ورته هلته کې وویل چې موږ په وزیر اعظم باندې چې دی راپورټ کوو ځکه چې موږ خپل کس لیدلی دی او هغه شهید شوی دی. دوی زموږ سره څوک داسې نشتی بلې نو خو دوی ورته دغه خبره وکړه. نو کله چې دوی د اسپتال نه راوتل یا په اسپتال کې بیا ورته ټلیفون شوی دی چې ستاسو کم دغه چې دی کس چې مړ دی نو هغه په پینډۍ په اسپتال کې چې دی پروت دی او راسئ یوسئ. نو دا د 400 یو کس دی. دی په سر باندې هم لګېدلی دی او په سینه باندې هم لګېدلی دی. او ګنډاپور چې کم تقریرونه کوي هغه له اول نمبر دا پکار دي چې د دې شهیدانو چې دی تپوس وکړي کم چې مړه دي چې هغه خپلو کورونو ته چې دی حواله شي. دا ویډیو شیر کړه چې دا ګنډاپور ته ورورځي دی هسې فضول تقریرونه نه کوي خو کم کسان چې شهیدان شوي دي چې د هغو له اول تپوس وکړي او هغه خپلو کورونو ته چې دی هغه ورورسي. نو دا په درېیمه ورځ حواله شو. ځینې کسان وایي په دې کې مړه نه دي شوي. دا 14 مړه شو.